دا د ملکان 3 پروجیکټ په بنیادي طور جوړ شوی د دې دپاره چې دلته به کارخانې لګي، دلته به صنعتي زون جوړیږي. په هغه صنعتي زون کې به زما د ملکان بچي ته روزګار ورکړی کېږي. 90 लाख پاکستانیان اوورسیز دي. 90 लाख پاکستان بار ملک دا مزدوری کوي. په دې کې 30 लाख پاکستانیان دا خیبر پختونخوا دي او اکثریت د ملکان ډویژن دی. او کم صورتحال چې په سعودي عرب کې دی، موږ د وفاقي حکومت هم مذمت کوو، بدترین قسمه تکلیف سره مخامخ دي. زموږ پاکستانیان په سعودي عرب کې بالخصوص، په اماراتو کې، په ملیشیا کې بدترین قسمه تکلیف سره مخامخ دي. زموږ وفاقي حکومت هم ده دی او زموږ د سفارتخانو کې چې کم سفیران دي هغه هم په عشرت کې دي. دا څومره د شرم خبره ده. ما په سنټ کې سوال جمع کړ چې په 23 مارچ باندې په سفارتخانو کې کوم تقریب وشو، نو د بیروت په سفارتخانه کې پکار داوا چې خلکو ته ویلو چې 23 مارچ څه شی دی، قرارداد پاکستان څه، اقبال مرد مومن څه دی، شاهید څه دی، شهباز څه دی، د اقبال خودی څه ته وایي، د قائد اصول چې کام اور بس کام، اتحاد، نظم او تنظیم دا څه شی دی. پکار دی چې دنیا کې دا خولیو. نو د بیروت په سفارتخانه کې فیشن شو او د ښځو کیټ واک وشو. ما په سنټ کې سوال هم جمع کړی. شرابیان بے غیرته خلک دا په بار ملک په سفارتخانو کې د پاکستان نمایندګي کوي. د هغې په وجه باندې په ملیشیا کې، په اماراتو کې، په سعودي عرب کې بدترین قسمه تکلیف ته زموږ خلک مخامخ دي. د بار ملکونو خلک د خپلو خلکو تپوس کوي، د هغه ځای د مزدور د تحفظ دپاره معاهدې کوي. زموږ حکمرانان که هغه سفیران دي، حکمرانان دي، زموږ مزدوران یې ظلم ته بې یار او مددګار په دې بار ملکونو کې پرېښي. په دې صورتحال کې خلک را روان دي. دا ځوانان به چېرته ځي؟ دا د غریبه څنګه چلېږي؟ دا خرچې به د کورونو څنګه چلېږي؟ د دې لپاره د روزګار ضرورت دی. ملکان 3 کې یو اکویپ، یو سټیټ اف د آرټ زبردست قسمه مثالي او ماډرن انډسټریل زون دا حق دی د ملکان ایجنسۍ او دا فرض دی د حکومت چې ورته ورکړي. ملکان 3 د دې لپاره چې زما د ملکان هر بچي ته که تعلیم یافته دی او که بې تعلیمه دی، په دې ملکان کې روزګار میلاو شي.